پنځلس سوه اته دېرشم نمبر حدیث مبارک دی 1538 نمبر. د چغلې مقصد د خلکو منځ کې فساد اچولي، دیو جنا چغلې نه ځان ساتل پکار دي. د دې نتیجه بیا فساد روزي د خلکو منځ کې، جنگ جګړه لړایانې او دشمنۍ شروع کیږي او بیا ورسره خاندانونه بربادیږي. وعن ابن مسعود رضی الله تعالی عنه ان النبي صلی الله تعالی علیه وسلم قال حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے دا حدیث روایت دے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے دے الا انبئکم مل عزہ زتا ستونه خایما چې عزها څه شی دی. عزها په وزن د وجهه، عزها درته ونه خیمه چې عزها څه شی دی. هي النمیمة، عزها چغلی ته وایي. القالة بین الناس، د خلکو منځ کې خبره کول، د خلکو منځ کې اوړنه راوړنه کول. رواه مسلم، دا حدیث امام مسلم رحمه الله په صحیح مسلم شریف کې روایت کړی دی. بیا یې لغوي تحقیق کوي، دینی مدرسو طالبان په دې پوهیږي. العزه بفتح العین المهملة واسکان الضاد المعجمة وبالهاء على وزن الوجه، وروي العزة بكسر العين وفتح الضاد المعجمة على وزن العدة. نبی علیہ السلام حدیث کی عزها ویلا، عزها اذا توخمه چې عزها څه ته وایي، وهي الكذب، عزها دروغ ته وایي. والبهتان، په چا باندې تور تړلو ته وایي. وعلى الرواية الأولى العزه مصدر يقال عزها أي رماه بالعزها. دا حدیث مطلب دا دی چې چغل خور کله چغلی کوي کنه، نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د حدیث کې د هغه بدواله بیان کړی چې چغل خور د معاشري ډیر خراب بنی آدم دی. چغل خور سړی د معاشري ډیر خراب بنی آدم دی. نبی علیہ السلام د حدیث کې دا مطلب دی. دا ای وجه دا ده چې د معاشري د خلک چې دي کنه، د دې مختلف قسمه تعلقات تخپلو کې، یا خو به داسې وي چې هغه به د مور راوړی وي، یا به د پلار راوړی وي، یا به د سخرګنۍ کسي، یا به د ګاونډیانو کې څوک کسي. دې نه بار خو نشي کېدی که نه. ګورئ سوچ وکړئ د دوه کسانو منځ کې چې زه شیطانۍ کوم که نه، وړنه راوړنه کوم، نو دا خو څه پردي نه دي، خو خامخا یا به خپلو کې سي رشته داران به د پلار د طرفه، یا د مور د طرفه، یا د سخرګنۍ د طرفه، او یا به ګاونډیاني د یو معاشرې افراد به یي که نه. او د دې ټولو منځ کې که مانه دا کوشش نشي کېدی چې زه د دې منځ کې محبت سوا کړم، مسلمان به دا کوشش کوي چې د امت منځ کې جوړ پیدا کړي. جوړ کوشش به دا وي چې دې خپلو کې سي جوړي، چې ناجوړه نه توړ پیدا نشي. څومره چې کېدی شي مسلمان چې دی به کوشش دا کوي چې جوړ راولي. د جوړ راوستو دپاره ګوره شریعت دروغ څومره لویه ګناه او دی روا کړي دی. د جوړ راوستو دپاره دروغ څومره لوی جرم دی. او د دوه کسانو منځ کې چې کله په دروغو باندې څه راځي، جوړ راځي، نو شریعت وایي خیر دی، دا دروغ هم څه وي. نو دې نه تاسو اندازه ولګوئ چې د دوه مسلمانانو منځ کې جوړ راوستل څومره ضروري دي. چغلخور داسې کار کوي چې د یو شیطانۍ بل ته کوي او د بل شیطانۍ بل ته کوي. نو د دې مقصد دی چې د دې منځ کې څه راشي، جدایي راشي، او خوږوالی ختم شي، په تریخوالي بدل شي، نفرتونه پیدا شي، په زړونو کې د بغض او د نفرت شعلې بړکو شي، اور تازه شي. اول کې خدا د دوه کسانو منځ کې وي دا نفرت او بغض، بیا د څو کسانو منځ کې شي، بیا د خاندانونو منځ کې، او بیا د دې نه بده او دشمنۍ جوړې شي، او بیا
هر څه تباہ او برباد شي. تاسو د بدۍ او د دشمنۍ انجام کتلی دی، الله دې ټول بچ کړي. چغلخور پکې څه وکړه، هغه پکې لږ غونته بس داسې تیلی بل کو، نور یو سیټ ته شو، بس تماشا کول. همدې وجې نه یو حدیث شریف کې راغلی دي، وایي چې کوم کس د آقا او د غلام منځ کې شیطانې کوي، د چا منځ کې؟ د ښځې او د خاوند منځ کې شیطانې کوي، د لور او د مور منځ کې شیطانې کوي، د پلار او د زوی منځ کې شیطانې کوي، د استاد او د شاګرد منځ کې، هغه دنیاوي استاد او شاګرد مصری وغیرہ کنه، ټیلر، ترکاڼ، ګلکار، د دم استاد او شاګردی شته کنه، د دې منځ کې شیطانې کوي. او که د دین استاد او شاګرد او د هغې منځ کې شیطانې کوي، د امام او د مقتدي منځ کې نفرت او بغض پیدا کوي. نبی علیه صلات وسلام ورته خیري کړي دي، وي دی د خدای پاک د خپل رحمت نه لري. څومره خطرناکې خیري. نبی علیه صلات وسلام رحمت للعالمین پیغمبر دی، په وس سره چېرته کافر ته هم خیره نه ده کړې، او د شیطان ته څه کړي ده؟ خیره کړې ده. نو د دې نه تاسو اندازه ولګوئ چې شیطانې څومره بدترین څیز دی. د چا چا منځ کې شیطانې کوي؟ د آقا او د غلام منځ کې. آقا ته د غلام په نظر کې بدی، او غلام ته د آقا په نظر کې بدی. نیک ته نوکر په نظر کې بد راولي، او نوکر ته نیک په نظر کې بد راولي. او زما په خیال زمونږ د ټول نه خوښه مشغله نن دا جوړه شوې ده چې دا کوم لږ ټیم ورسره روزګاري کوي، روزګار خیل بل کار یې نشته د سوا د دې. او د نبی علیه صلات دغه شان د استاد او د شاګرد منځ کې، د پلار او د زوی منځ کې، د لور او د مور منځ کې، د ښځې او د خاوند منځ کې نفرتونه خورئ که نه، بغض پیدا کوي، شیطانې کوي. نبی علیه صلات وسلام ورته خیري کړي. نبی علیه سلام چاته په وس سره خیري نه دي کړي، د شیطان ته خیري کړي دي، وي دی د خدای د خپل رحمت نه لري. په ده خو د الله پاک زرې له مهرباني ونه کړي. نو راځئ چې زم په ځان نظر واچوم، تاسو هم په خپل خپل ځان نظر واچوئ چې چېرته د پیغمبر خیرو خو نه یو والي، چېرته د پیغمبر خیرو خو نه یو وهلي، د پیغمبر خیرو لاندې خو نه یو راغلي. همدا وجه ده چې دا شیطان په اول کې شیطانیو کې لوټولي، نو کونه وګوره یو مست نوځي بیا، او دوه کسه دوه خاندانونه په جنګ شي، د دې جنگ آغاز وکړو، نو د آخرت آغاز چې کله قبر سره کېږي، هغه به سور اور وي. د اور وکرلو که نه، نو د قبر به د عذاب نه ډکي. الله پاک زموږ او ستاسو د ټولو حفاظت وکړي. انشاءالله کوشش به کوو که نه، دو کسانو منځ کې به نه خپله شیطانۍ کوو، او نه به بل پرېږدو چې کله مونږ ته پته ولګي چې دی خو الله د فلاني په سر دی، فلاني ته څه دی اوس لګیا دی. الحمدلله زمونږ د دې 4-5 ورځو د درس ډېر اثر کړی دی. خپله راته څو مشرانو څو ملګرو وویل والله وي زمونږ به ورته مخکې پام نو فلاني ځای کې وي یو کس د فلاني په سر باندې شیطانۍ کول، وي ما منع کو، بل راته ویل زورورو منع کېدو نه وي، ما ورته هغه ځای پرېښود روان شوم. دا ډېر لوی اثر دی، لوی عمل دی. الحمدلله کوشش وکړو انشاءالله عملي طور باندې. احادیث خو مونږ واورېدو، دا خو څه رواج نه دی او رسم نه چې درس ته کېناستو روان شو. دې نه د عمل دپاره د نن نه عهد وکړي چې انشاءالله زما به خپله زبان ته تاله وي، بې ضرورته خبره به نه کوم، او خصوصا کرانه د دوه کسانو منځ کې د جوړ خبره نشي کېدی، د جوړولو او د ښایسته خبره نشم کولی، د محبتونو خبرې نشم کولی، نو کم از کم د نفرت، د بغض او د عداوت او د دشمنۍ د بړکاولو د اور خبرې به نه کوم، بلکې چې زما مخکې څوک د چا په سر شیطانۍ کوي، د خیرخواهۍ په نیت باندې دی غر کېږي، بربادېږي که نه، د پیغمبر خیرو لاندې راځي چې دی په دلاسه باندې منې کوم چې داسې مه کوه. تېره ورځ موږ حدیث اورېدلی دی، دې نه نبي علیه السلام منع فرمایلې ده، او په دې باندې نبي علیه صلات وسلام د لعنت خیري کړي دي هغه کس ته چې دوه کسانو منځ کې توړ پیدا کوي. یا ارحم الراحمین ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال والاکرام.